ډیر کرته خلق وای ما باندې د رزق تنګی رااله دا د ګناهونو د وجې نه اکثر راځي ګناهونه ډیر شي نو د هغې د وجې نه بې برکتۍ راشي رزق کې تنګي راشي د الله نه یریږه او د مونځ اهتمام کوه بس الله به درله د داسې ځای نه رزق درکوي چې ګمان به دې نو الله وی دی لبزه په دنیا کې حسن ښکلی جن ورکم دنیا کې به ورله فتح ورکوم غنیمت به ورګټي جنگ به وګټي غنیمت به میلو شي زما امداد به ورسره اول دار الاخرت خیر و خامخا ګورې کور د آخرت ډیر غوره دی الله وی که دنیا ډیره ښه شي که نه خو کور د آخرت ته خو نه رسي ګورې هغه ډیر غوره دی ځان له سوچ د آخرت د کور کوم ولنعم دار المتقین الله وی خامخا ډیر ښه کور دی د متقیانو ډیر ښه کور دی د متقیانو د جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشوالي دنیا کې کته هر څومره ځان له جنت جوړ کړي او باغ جوړ کړي خو همیشه نه دی او جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشوالي دي یدخلونها چې داخلیږي به دوی هغې ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه باغونه به او د لاندې به ترې نهرونه بهیږي دنیا کې څومره خوند کوي چې د لاندې ولی بهیږي او د پاسه پې د بنده بنګلۍ د جنت بنګلې به داسې لهم فیها ما یشاؤون د دې دپاره به په دې جنت کې هغه څه چې دی غواړي چې څه غواړي هغه به جنت کې دی ته میلاویږي چې څه غواړي نو د دې نه بل د خوشحالۍ ځای شته دی چې زړه کې دې څه راځي نو هغه به درته میلاویږي چې څه خواهش راشي حدیث مبارک کې راځي یو حدیث کی ذکر کړی دی ابن کثیر دا حدیث نقل کړی دی چې په جنت کې به یو ورځ په مجلس د جنتیانو باندې تیر شي یو ورځ به پکې دسم په جنتیانو راشي چې څوک به د څه څیز خواهش وکړي نو د هغې باران به پرې راولي داسې ورځ به هم په جنت کې راځي چې د څه شي خواهش وکړي د هغې به پرې باران راولېږي باران باران زړه دې څه وغواړي هغه به در باندې راولي وایي تر دې پورې چې یو جنتي به ووایي چې په ما باندې د کواعبو یعنی د ځوانانو امزولو جینکو باران ووروه د همزولو جینکو باران چې زما په منګي حدیث مبارک کې راځي په هغې به هم الله باران راووري د همزولو جینکو باران به پرې راوورېږي اللهم ارزقنا د جنت داسې نعمتونه دي د همزولو جینکو بارانونه به پکې هم راوورېږي چې زړه کې دې راشي داسې ښکلی ځای دی داسې ښکلی ځای دی ځکه الله وایي فلنعم دار المتقین متقیانو تاسو دپاره ډېر ښه کور دا بعضې اسې خلق بې پیدې سوالات کوي څوک وایي جنت کې به دا یي او دا به یي او دا به یي داسې اسې فضول سوالات څوک وایي مرچکې به پکې داسې فضول خبرې دي مولانا سرفراز خان صاحب در صاحب رحمت الله علیه نه یو کس تپوس وکړ حضرت قرآن کې الله وایي چې په جنت کې څه غواړي هغه به یي نو په جنت کې به چیلم یي چیلم سړی چې چیلم سکي وي دا به پکې هغه ورته وی په جنت کې به چیلم یي خو آگ لینے کے لیے جہنم جائے گا وی لکه د چیلم د پاره خو اور پکار دی او د اور د پاره به جهنم ته ځي اور به له د جهنم نه راوړي نو مطلب یې دا چې په جنت کې به چیلم نه ځکه هغې له اور پکار دی نو دا اسې بې ځایه ځای سوالات لکه څوک وایي د جنتیانو ژبه چې دا هغه عربي ده نو یاره چې وي د جهنمیانو ژبه به څه دا تپوس مولانا سرفراز خان صاحب در صاحب رحمت الله علیه نه هم کس کړی هغه ورته ګپ کې جواب ورکړی و وی د جهنمیانو ژبه چې دا جهنمیوں کا زبان پشتو ہے
لیکن یہ روایت ضعیف ہے. وی د جهنميانو جبه چې دغه پښتو ده نو چې سړی تپوس کوي چې بیا به خلک داسې جواب ورکوي دا بعضې تپوسونه هسې بې ځایه وي. بس جنت کې چې د سړه غواړي الله به درله هغه درکوي. لهم ما فیها ما یشاؤون کذلک یجزی الله المتقین. دغه شان بدله ورکوي الله متقیانو ته. الذین دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکتو چې وفات کوي دی لره فرشتې طیبین په داسې حال کې چې دی به پاکي د شرک چې فرشتې تېنه روح علي. یقولون سلام علیکم فرشتې به ورته وایي سلام علیکم په تاسو دې سلام. د مؤمن نه چې کله ملک الموت د مؤمن روح قبض کولو تراشي د ټولو نه اول به ورته سلام وکړي السلام علیک یا ولی الله اے ولی د الله پتا دی سلام اے ولی د الله. بیا به ورته وایي الله یقرأ علیک السلام چې الله پتا سلام وایي. د بختور خلقی رحمت علی اول به ورته وایي پتا دی سلام اے د الله ولی. بیا به ورته وایي الله یقرأ علیک السلام الله پتا باندې سلام وایي. د هغې نه پس پتې نه بیا روح چې دی هغه قبض شي. علما وایي دا خطاب دی روحونو ته کیږي د وفات په وخت کې لکه څنګه چې د وفات نه وروستو د کافر روح جهنم ته ځي نو دغه او د کافر بدن ته د روح په واسطې سره تکلیف رسي نو دغه شان د مؤمنانو روح په جنت ته ځي او د هغه بدن ته به هم د روح په واسطې سره خوشحالي رسي. او د دې وجې نه قبر ته باغیچه ویلی شوې ده القبر روضة من ریاض الجنه. دا د جنت د باغیچو نه یا یوه باغیچه ده او یا د جهنم د کندو نه یوه کند ده. فرمایي وقیل للذین چې اویلی شي هغې کسانو ته اتقو چې ځانې ساتلی دی د شرک نه ماذا انزل ربکم څه نازل کړي دی رب ستاسو نو قالو دی وایي خیرا چې خیر یې نازل کړی للذین احسنوا د هغې کسانو دپاره چې نیکي کړې ده فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنتن ښه ژوند دی ولدار الاخرت خیر او خامخا کور د اخرت ډیر غوره دی ولنعم دار المتقین او ډیر ښه دی کور د متقیانو. جنات عدن چې هغه جنتونه دي د همیشوالي یدخلونها داخلیږي به دوی هغې ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه لهم فیها ما یشاؤون د دې دپاره به په دې کې هغه څه چې دوی غواړي کذلک یجزی الله المتقین دغه شان بدله ورکوي الله پاک متقیانو ته. الذین دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکتو چې وفات کوي دوی لره فرشتې طیبین په داسې حال کې چې دی به پاکي د شرک نه یقولون وایي به دوی ته سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې ادخلوا الجنت داخل شي جنت ته بما کنتم تعملون په سبب د هغې عملونو چې تاسو به کولو